السلام علیکم محترم ملګرو په دې سکرین به تاسو ته د ښکاري منیر شاکر مفتی منیر شاکر او مولانا خضر حیات صاحب چې د پنجپیریانو علما دي د دوی په باره کې د پنجپیریانو یو بل عالم مفتی توصیب صاحب چې یو لوی محقق عالم دی مناظر دی د پنجپیریانو هغه یو څو خبرې کړي دي. هغه وایي چې دا منیر شاکر او خضر حیات دا د امت مسلمه دپاره داسې دي لکه د یو انسان دپاره چې د کینسر مرض وي. وایي دا د انکار حدیث یوه لویه فتنه ده او دوی د قرآن عظیم الشان په نوم باندې د احادیثو نه انکار کوي او دوی کوشش دا روان کړی دی چې د احادیثو او د قرآن په مابین کې تعارض پیدا کړي، مقابله پیدا کړي چې یعنې دا احادیث خو د قرآن خلاف دي. وایي دا د کینسر مرض دی او دا په دوی کې دی او وایي زه علی الاعلان د دې رد کوم او حق درته وایم، منل نه منل ستاسو کار دی. راځئ د دې پنجپیریانو عالم مفتی توصیب صاحب را سره واورئ، ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. حدیث صحیح د قرآن کریم خلاف نشي کېدی. دا کینسر که پار چا کې راځي دا به د هغه کینسر وي او زموږ د هر هغه چا نه براعت دی چې د الله د پیغمبر صحیح احادیثو کې لګیا دی او د قرآن ټکراو ګرځوي. موږ له اکابر قرآن او سنت دواړه لاس کې راکړي. اوس که منکرین حدیث راپاسي نو هغوی به دا ووایي وګوره او وایي ده بېوقوفه راپاسي و هغوی دا وایي وایي وګوره حدیث چې راځي نو هغه دا دی انکم سترون ربکم کما ترون قمر لیلة البدر یا کما ترون قمر لیلة البدر. وی دا حدیث راغلی دی او دا د قرآن خلاف دی. بس هر یو سړی دی راپاسي او حدیث ته راخلي او حدیث ته د قرآن خلاف ګرځوي. دا د نن دور یو فتنه ده. بیا دا چې بس یاره جي پلان کې لیکلي دي پلان کې لیکلي دي پلان کې لیکلي دي چې دا حدیث چې کوم دی دا به د قرآن خلاف نه وي. خبر واحد دپاره دا شرط دی چې حدیث به د قرآن خلاف نه وي. عزیز عرض الحدیث دا کومه په کتاب باندې مړه او ډېرو لیکلي دې کې د هېڅ چا هم اختلاف نشته، لیکن دا تا ته پته نشته چې آیا دې علماء کرامو چې دا ویلي دي چې حدیث به د قرآن خلاف نه راځي نو هغوی دکې علماء کرامو دا تاسو چې کوم تعارضات ګرځوئ نو دغه علماء کرامو دا نه دي ویلي چې دلته تعارض نشته. اکې محدثینو دغه تعارضات د پکړي دي او ته په زور باندې پیدا کې او نن وخت د فتنه جوړه کړې ده.